سلامونه ملګرو د پاکستان او انډیا جنگ په یو صورت کې من کیږي سو وجوهات تی په کوم وجوهات باندې دا جنگ نشي کېده او د جنگ د ناره چې کمی وهاله کیږي د دې شاله د انډیا سر از ده په دې ویډیو کې مکمل خبره کوم ځکه ډېر ملګری په مونږ لم میسجزو کې چې سنوي اپډیټس دي چونکه انډیا بار بار کله 24 غنټې خای 24 غنټو کې مونږ سنا سیکشن خلو کله 12 غنټې خای کله 36 غنټې خای خو اتر وځو شو چې د انډیا طرف هیڅ قسم داسې د جنگ پهل نه شوی اور نه صدا سي پلانینګ د انډیا د جنگ شته دي خو د ګرم د ماحول ساتل د انډیا یو مجبوری ده سم مجبوری ده په غیر ډیټیل سره خبره کو خو ټول نغټه مجبوری چې کومه ده غدا انډیا ده چې انډیا یو اس اے شو سعودي عرب شو چاینا خو خیر نه سمره هم ملکونه دي چې پاکستان ته قرض ورکړي دي دغه ملکونه انډیا نه الو کوي چې هغه پاکستان سره جنگ وکړي ځکه تاسو په پښتو کې متل اوریدل چې وای قرضدار چې اواجل نه دي نو پاکستان دا وخت چې کم دی قرضدار په پاکستان باندې تقریبا 75 ټریلیون یعنی 75 خراب قرضه ده چې په دې کې 25 خراب قرضه چې کومه ده هغه انټرنیشنل قرضه ده لکه چاینا نه اشتري شوی د سعودي عرب نه د آی ایم اف نه د یو اس اے نه مختلف انټرنیشنل سطح باندې چې کوم پاکستان ته قرض ملو شوی دی هغه 25 خراب دی 25 ټریلیون دی او 50 سے کم قرضه په پاکستان باندې 50 خراب یعنی 50 ټریلیون اره پاکستان ډومېسټک قرضه ده یعنی د یو صوبې په بل صوبې قرض دی یا د بانک نشته یا د یو بل نه په ملک چې د نه کومه قرضه غشتل شوی ده 50 خراب ده او بهر چې کومه انټرنیشنلی قرضه غشتل شوی ده هغه 25 خراب ده نو دا وخت پاکستان یو قرضدار ملک دی او قرضدار چې لکه ستاسو څو قرضدار وي خو ته وجل نه شي که په هغه باندې هغه سره بلم څوک جګړه کوي بلم څوک وجنو ته بولې چې نه مې وجنې زما په پیسې دي ما غار کوي څه کوي ته به هغه قرض هم ورکې ته به مطلب قرض نه ته به هغه ریلیکسیشن هم ورکې ته به هغه حفاظت هم کې حفاظت پیدا شنه کې چې بس د کور مخې له بده ولا کټه چولی او پټوپک په دې نسلی چې دله سکسو نه وي خو لکه بیا خپل وس مطابق سناسه دغه بکې چې هغه سره څوک جګړه کوي یا هغه د ملک نشړي یا هغه قتل کولو کوشش کوي نو ته به دغه بچ کولو کوشش کې ځکه چې ستا په قرضه وي نو دغه رنګ پاکستان چې کم دی په د باندې انټرنیشنلی 25 خراب قرضه را پای کې آی ایم اف هم د یو اس اے هم ده نو دغه آی ایم اف او یو اس اے هم انډیا ته کولا ولا نه وای نو پټ ولا وای چې غوړ په پاکستان باندې اٹیک مکو یو ملک چې اختیامه کاله لامکا چې کله پاک کې جنگ وي نو بیا د آی ایم اف قرضه ساده کی بیا خپل قرضدار ملکونه چې کوم وی لبسه قرض ادا کی نو خدا وجه هم کې دی شي بل د ګرم د جنگ د ماحول ګرم ساتل دی کې هم شاله د انډیا چې کوم میډیا ده او د انډیا چې کم سیاستدانان دي په دې باندې خپل سیاست چمکاوي را روان په انډیا کې الیکشن دی د پاکستان خلاف بیان بازی باندې د انډیا عوام لږ زیات ایموشنل کیږي او بیا هغه اوټس زیات ورکوي هغه نه تعالی چې څوک د پاکستان خلاف خبرې کوي یا د پاکستان خلاف سناسو اکشن اخلي نو مودي چې کم دی جنگ کول شو یا نشو کول خو په انډیا کې د پاکستان د یوټیوبرانو چینل بند کړي دي د کم مشهور یوټیوبرز دي یا کم مشهور کرکټرز دي شاید افریدي شعیب اختر بابر اعظم شاین افریدي د ټولو انستګرام اکاونټ بند شوی دی په انډیا کې د مشهور صحافیانو چینل بند شوی دی د عمران خان د شهباز شریف د دای انستګرام د دای ټوئیټر د دای یوټیوب چینل وغیرہ هر څه په انډیا کې انډیا والا بین کړی دي نو په دې هم هغه عوام خوشاله خو چون کې دي کې د خوشاله سنشته دا چینل کې په انډیا کې کولوي او که بند وي نو دینه عوام لا فائدہ نشته دي چون کې دا فائدہ چې کومه ده د پاکستان په فائدہ واچ د پاکستان په ریونیو جنریټ کولا اډینس ویورز چې کوم انډیا ته د انډیا ویورشپ په ملاویدو د پاکستان د یوټیوبر فائدہ وا خو د انډیا د عوامو د کیس فائدہ نشته خو بیا هم د خپل وس مطابق لګیا دي خپل عوام خوشحالي او د جنگ ناری وخی باقایا جنگ کېدل نه کېدل هغه حالات پورې د حالات اني ټایم بدلیدي هم شیدانه چې امریکا او آی ایم اف او یا چاینا خو خیر د انډیا نه مني خو بیا د کوم ملکونه چې انډیا سره تعلقات دي نو یا به غي مني یا به نه مني خو لکه چې کم کنډیشنز دي کم حقیقت ته مې په دې ویډیو کې بیان کو دي حواله سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک